تیر جمعہ میں د جبه د گناہ او داغی متعلق بیان کړو او نن درته د غوږ او د سترګو د گناہ متعلق بیان کو. بعضی گناہونه دي داغی تعلق د نظر سره دی، بعضی گناہونه دي چې داغی تعلق د غوږ د اوریدو سره دی، او دا دواړه گناہونه خطرناک دي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې هغه نظر چې بل چاته په غلطه په کتی شي، بد نظر، او یا څوک ځان په داسې طریقه برابر کی چې خلق وته په بد نظر وګوري، وی په دې دواړو د رب العالمین د طرف نه لعنت نازل شي. د لعنت ذکر چې کوم ځای قرآن شریف کې یا په حدیثو کې راشي، عموماً د دې استعمال په کبیره گناہ کې کیږي. گناہ کبیره کې لعنت استعمالیږي. معلومیږي دا چې چاته په بد نظر قتل دا گناہ کبیره ده، او که څوک ځان داسې تیار کی چې بل انسان راته په بد نظر وګوري نو دام گناہ کبیره ده. د سترګو پکتو اجر او ثواب مشته او دغه سترګو پکتو ګناه مشته. که په دې سترګو د قرآن ته وکتل، د سجدې ځای ته دې وکتل، او سترګې د ځمکې ته ښکته کړې، ځمکې ته دې وکتل، د انسان نه دې بچ کړې، په دې نظر تا ته اجر او ثواب ملاویږي. اکدا سترګې دې په غلط ځای کې استعمال کړې، پردې زنانه ته دې په وکتل، یا د ګناه ځای ته دې په وکتل، یا ګناهونو ته په ګورې، جواره ته په ګورې، ټي وي ته په ګورې، تصویرونو ته په ګورې، دا د سترګو ګناه ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان العین زانیہ، سترګې ام زناکاری وی. زنا یوازې د اندام سره تعلق نه لري، سترګو سره هم لري. چې څوک چاته په بد نظر وګوري، په خراب نظر، دا د سترګو بدعملي شوه، د سترګو زنا شوه. که څوک د چا خبرو ته په غلطه طریقه غوږ کیدي، د شهوت په نظر د چا خبرې ووري، دا د غوږونو زنا شوه. الله دې مسلمانو ساتي. حضرت علی رضی اللہ عنہ یو ځل په لاره تېرېده، په هغه لاره کې خلکو ډول واو، لکه اوسم په دې خادو کې یا د خوشحالۍ په موقع خلک ډولونه وي او تماشې راولي. حضرت علی رضی اللہ عنہ په غوږونو کې ګوتې ومنډلې او دا غزان نه ځان، دا غزې نه ځان لرې او تختاو، او وی فرمایل چې ما په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سترګو لیدلې چې دا چلے کړي دي. بلاره تیرېده او دغسې تماشه او ډول ډنګېده، نو ما خپل پیغمبر ولید چې غوږونو کې ګوتې ومنډلې او دا غزې نه ځان اخوا کړ. معلومیږي دا چې کوم ځای د ګناه اوازي، التبا کوشش کې چې د دې ګناه د اورېدو نه ځان بچ کې، غوږونو کې ګوتې ومنډه، غوږونه بچ کا، خو چې د هغه ګناه نه بچ شي. زمارونو د سترګو ګناه او د غوږ ګناه دا ډېره خطرناکه ګناه ده. اول نمبر سړی د غوږ ګناه وکړي، په غوږ خبرې داسې واوري چې هغه غلطې خبرې وي، بیا کوشش کوي چې دې پسې د سترګو ګناه وشي، او د سترګو ګناه پسې بیا کوشش کوي چې هغه خرابه ګناه وشي. الله دې دې درې واړو نه مسلمانو ساتي. پکې مینس کې د جبي ګناه هم کېږي، نو د دې نه به مسلمان ځان ساتي. اکه ځان یې ونه ساته
نو خطرناک گناہ ده. د حضرت موسی علیہ السلام زمانه ده، فرعون خدای سره د مرګرو غرق کو، او حضرت موسی علیہ السلام پورې ود د دریاب نه پورې وت یو لوی علاقه وا بلقا دا غ علاقې نومو پاغې د حمله اراده وکړه. مرګري تیار کړل چې ورزو په دې خار باندې حمله کو چې دا فتح کو. دغه بلقا کې یو نیک سړی بلعم نومو، بزرگو نیک سړی د الله عبادت به کو، او د هغه زمانه غټ عبادت بدو چې سړی به جونګړه کې دی راو یا په یو غار کې به دی راو، ځان لبناستو نه به خزه و نه به بچیو. اګه چا به خزه بچیمو نو بیا به هم کوشش کو چې زیات وخت د په غار کې یا په سوړه کې او یا په جونګړه کې تیر کی چې د الله عبادت وکي. د دې بلعم خو خزه وا خو ډیر زیات الله ته نږدې او پروردگار دی بلعم له یو نعمت ورکړو د دعا د قبلېدو چې د به کومه دعا کوله نو هغه دعا به الله قبلوله. د دنیا د مخلق راتلل او چا به ورته ښه دعا وي او چا به ورته خیره وي، او دې نیک سړی دعا به کوله الله به دعا قبلوله. کله چې حضرت موسی علیہ السلام په دې خار د حمله اراده وکړه، د خار خلق و بادشاہ ته شکایت وکوي د سره خو موږ مقابله نشو کولی. فرعون د سره مقابله ونه کړې شوه. د فرعون لوی لښکر د په مقابله کې په دریاب غرق شو. نو چې فرعون مقابله نشي کولی، د فرعون لښکر نشي کولی، موږ به ورسره څه مقابله وکړو؟ موږ مقابله نشو کولی. خصبه کو وی داسې وکړه چې ستا په دې رعیت کې یو سړی دی بلعم، هغه ته ووایه چې د موسی علیہ السلام ته د بني اسرائیلو ته خیره وکړي. ډېره ښه ده. بادشاه د بلعم ته راغی ورته کېناسته، وی ګوره زمونږ په دې علاقه د حملې اعلان موسی علیہ السلام کړی سره د مرګرو، او مونږ یې طاقت نشو لرلی، ته مهرباني وکړه دته خیره وکړه چې دې تباه شي. بلعم ورته وی چې داسې خو نشي کېدی، زمو د هغه خو یو دین دی، زمو د هغه خو یو مذهب دی، د هغه مذهب ومنې، د هغه دین ومنې، زمو د هغه یو دین دی، جوړه به راشي حمله در باندې نه کوي. بادشاہ درې کاره وکړل. ګوره بعضې بادشاه هوښیاري، د دنیا په لین دین هوښیاري. یو خدا دی چې د بلعم ته پولیس والا مقرر کړل چې دی در نه بار ونه تښتي، وی تا وجنو پرېږدو دی نه، چې ستا د هغه یو مذهب دی او هغه په مونږ باندې حمله کوي، خو ته مرګرې بیا تا بیا چاته پرېږدو؟ که هغه حمله وکړه نو مونږ بلاول تا وجنو، ستا ښځه به وجنو، ستا بچي به وجنو. تا په خپل اقرار وکړه چې زموږ د هغه یو دین دی. معلومیږي دا چې ته خو د هغه په طریقې خوشحاله. نو که هغه حمله وکړه تا پرېږدو نه یمبرک. دویمې دا چل وکړه چې د ښځې ته واسطه جوړه کړه او هغې له پیسې ورکړې. بعض انسان د ښځې نه مجبوره شي. شیطان هم د بعض نیک انسان ښځه ولمسی او د ښځې په دام کې راولي، نو خرابي کې سړی د ښځې نه مجبوری. ښځې ورلو لمسول او ښځې له لالونه او جواهرات او کالی او سره او سپین پټ راولېږل چې دا خاوند دې مجبوره کا چې موسی علیہ السلام ته د هغه قوم ته خیره وکړي کني. نو ګورې پرېږدوم هم نه، او که خیره وکړه ورته نو دا دومره دولت او مال هم دله درکوو. دریم کار یې دا وکړه چې د مشرانو جرګې دې بلعم له راولېږله چې تاسو لاړ شئ او دته نصیحت وکړئ، او که دې څومره مال غواړي، دولت غواړي، دا ټول وله ورکوم، خو چې دا موسی او د هغه قوم تباه شي دی ورته خیرې وکړي، د خیره الله قبلوي. بلعم په دې درې وجو باندې را مجبور شو. هلته ورته ښځه لګیا ده چې سړیه که دا خیره نه کې نو موږ به څه کوو؟ موسی علیہ السلام خو دیرا چولې د خیمې یې لګولې دي، لښکر یې تیار کړی دی او اراده لري د موږ په دې قوم حمله کوي، په دې ملک. نو هغه به یا حمله کوي یا به نه کوي. بادشاه موږ نه پرېږدي، مام وجني، تام وجني، بچي مراله وجني. یو خیره ورته وکړه.
هغه خو پیسې اخیستې وې ښځې هلته جرګه لاړه بلعام ته چې ته ګوره زمونږ وطن یې زمونږ کلي روانېږي موسی علیه السلام زمونږ وطن روانوي خیره به کې بل خوا د بادشاه دبه و پې پولیس پې مقرر دی چې که موسی علیه السلام حمله وکړه نو لومبې به دې وجنو غریب یې مجبور کړ دی یو خر و په هغه خر باندې سور شو او یو غر ته به ته په هغه غر کې به د الله عبادت کو خر یې روان که چې هغه غر ته ځم او چې هلته اوس موسی علیه السلام ته خیره وکړم خو بادشاه هوښیار و هغه وی په دې چې الله نه ونه تښتي کسان یې ورسره هغه جرګې والا او پولیس والا مقرر کړه چې تاسو سره د خیرو ته غوږ کېدی دی به جدا کېږي ستاسو نه چې په لاره ځي هغه ځای کې خر را پرېوت خر نه ځي دی را کوز شو هغه خر له دیکې ورکوي چې دا خر پاسئ وی خر ورسره خبرې شروع کړې دا د بزرګانو کرامت دی چې ته ما ولې وې زه تللی شم مخکې د فرشتو جال راته ولاړ دی ما نه پرېږدي مخکې تلو ته زه څه وکړم دی په دې م پوه نه شو پیسم ذهن ته راله جرګم راله د خپل ځان سوچم راغی خر یې پاس او روان شو هغه ځای ته ورسېده او د هغې زمانې چې کوم عبادت دی هغه خپل عبادت یې وکړ ذکر دعا د قبلېدو هم دغه طریقه ده او زما رونو د دې نه مخکې استخاره کړې ده ورګه استخاره کومه استخاره چې کوله نو په هغې کې ورته دا د الله د طرف نه وویلو چې ګورې پام کوه غر کېږي که موسی علیه السلام ته دې خیره وکړه که ته ډېر هم لوی سړی یې او ډېر هم عبادت ګزار یې خو د پیغمبر د خپې خاورې ته هم نه رسېږي دا قاعده ده زما وروڼو دا ټول مخلوق را یو ځای که دا ټول مخلوق حضرت عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړه وی حضرت معاویه رضی الله عنه غوره دی او که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی حضرت معاویه صحابي دی او عمر ابن عبدالعزیز تابعی دی لاندې درسته دی سره دی نه چې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ډېر انصافدار و په دنیا کې ډېر انصاف قایم کړی وی عمر ابن عبدالعزیز غوره دی که معاویه رضی الله عنه عبدالله ابن مبارک ورته وی وجود دی راله غونی غونی که په وجود مې ویښتو درېدل وی که دا ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې سړو نه ډکه شي دا ټوله دنیا نو د معاویه رضی الله عنه د هغې اس چې د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې په جهاد کړی دی دا هغه اس د خپو خاورې ته هم نه رسېږي چېته حضور پاک او چېته صحابه او چېته رستو خلک نو که ټول امت را یو ځای شي او نیکان او صالحان او علما او هر څنګه خلک زمارونو پیغمبر ته په مرتبه کې نه رسېږي پیغمبر له الله لوی مرتبه ورکړې ده نو درې ځله د استخاره وکړو درې ځله ورته په خوب کې دا الهامن او په خوب کې ښودلی کېږي چې بلعمه بېشک عبادت ته ډېر دی ستا د خیره مونږ قبلو ته مونږ مستجاب الدعوات ګرځولې خو ګورې که تا سره دا ټوله دنیا هم ډکه شي ستا غوندې د نیکانو د موسی علیه السلام د خپې خاورې ته نه رسېږي پام کوه هغه سره نیغ په نیغه نشي غر کېږي ګورې خوند یې ونه کړ لاړ یرم ده او لالچ هم دی دا دوه څیزونه ډېر خطرناک دي چې لالچ او یره راشي که نه د سړي نه به ایمان وځي باید سړی ویریږي ځکه نبی علیه السلام مبارک چې دعا کوي نه هغه فرمایي اللهم انی اعوذ بک من الجبن خدای ما د بزدلۍ نه وساتي بزدلي او یره دا د انسان دپاره خطره ده او لالچ او طمع دا د انسان دپاره ډېر خطرناک دي چې په چا یره راشي دې حق خبره نشي کولی حق نشي بیانولی او که چاته طمع او لالچ راغی د طمع او د لالچ ته وجم دي رښتیا خبرې نشي کولی او دې خوار ته دواړه پیښ دي یرم پې د بادشاه ده او طمع او خدم ورته لګیا ده خیر هغه ځان یې هغه غار ته ورسو دا خلق د بادشاه دا پولیس والا او دا جرګې والا ته ګیر چاپېره تو دي چې دې به اوس موسی علیه السلام ته خیره کوي اتفاق ته ګوره مفسرینو لیکلی دي د قرآن شریف د یو آیت په تفسیر کې چې کله د خیره شروع کړه بني اسرائیلو ته نو د خولې نه د قوم طرف ته خیره وځي بني اسرائیل نه یادوي وی خدایا زمونږ د کلي دا قوم دا تباه کې هغې ورته لیونې که روغې مونږ راوستې چې ته به د موسی علیه السلام قوم ته خیره وکړې نو خپل قوم ته د خیرې شروع کړې او چې د موسی علیه السلام نوم اخلي نو خپل نوم یې د خولې نه وخي چې بلعم دې غرق شي ته خدای ظالمه مونږ غواړو چې موسی علیه السلام ته خیر وکړو ځان ته کې مونږ غواړو د هغه قوم ته خیرې وکړه نو تا خپل قوم ته خیرې شروع کړې وی قسم دې جبه اخ واړو مو دا تاویږي دی بل طرف ته
غرقم کلم تبام کلم ظالمانو. موسی علیہ السلام نوم علم اغا نرازی پا جب اخپل نوم رازی خیر آغا تکو اخپل تان تراجی کیگی. او بنی اسرائیل پا خل علم داغی پا دستاسو نمون پا خل رازی اغا نرازی جب آخواتاوم ادی خوارا گردی غرقم کلم. رب العالمین دا سے آفت باندے مبتلا کا چی لکد سپی جب بار روتو دی نوم ترو رسید جب تیویزان دشو. دا خدای فضل دی. دا سپیم جب دا زمونگم جبی دی. دا سپی جمع کم دی پرتی لاندې ویزان دی لاړې بیگی. او د انسان جبه پروردگار په شونډو او په غاښونو کې دننه محفوظ ساتلی ده. دا د خدای څونه لوی فضل او څونه کرم درته الله خولی شي چې انسانه ګورې زه دام کولی شم چې جبه درنه ویزان ده که مو ځوړندي او لاړې بیگی. در سره مې څونه احسان کړی دی. غاښونه دي جبه ده دی له مې درله غلاف جوړ کړی دی شونډې مې جوړې کړی دي او د دشمن میانځ کې مې بنده کړی ده. غاښونه خو د جبې دشمنان دي که معمولی غنده لگ غندیم غاخون خطا شي او جبه په دامینس کې ګیره شي وینې ته وبایي او څونه انسان په تکلیف کې شي. دغه جبه د خپل دشمن په قلا کې تاویږي را تاویږي حفاظت یې څوک کوي؟ الله کوي. او د شونډو غوندې لویه قلعه ته تو کړې ده د انسان دننه لاړې او هغه چې سب قیسې پیسې دي هغه محفوظ دي پټې دي. د بلعام جبه ویزان ده شوه خلکو ته وی غرقم کړم تبام کړم غرق شم. بس پیشو چې دا خو زه غرق شم د پیغمبر ته خیریزه کوم غرق شم وی راشه بس زه خواستم غرق مستت یو چل خیمه هغه چلو کې نو د موسی علیہ السلام قوم با رستو شي نور خو څه جوړ نشو. پیسو کو وی جنکه راوله جامع و تخشتا واچوي سرونه ورته سر تور کې او بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام په لخر کې وردن نه کې سامان ورکه چې پاغوي سامان خرصول شروع چاله چاکوان ورکیل ته وخرسي چاله بل شي ورکه د خوراک سامان چاله جامع ورکه او خشته کې خکول کې چې د موسی علی السلام په لخر کې وردن نشي او سامان ورکه پارزان قیمت ته خرسي او که د موسی علی السلام چې تخفاو جو خلق ورته قتل نو دوی دی وت مسکا کوي چې هغه وتر مایل شي او که چا وت لا سچونه انکار دی ورته نه کوي. بس پدې به د موسی علی السلام قوم شکست مونی په بل نه شیواله اقا چلے وکړه. بادشاہوی بداسی جنکے خشته خوبصورت تیاری کړي او د خرید و فروخت سامان ولا ورکو ای ورچه بنی اسرائیلو کې دا خرڅوي او هغې سره ګډ ګرځي که څوک لاسم درته چې انکار به نه کوي. ډېره ښه ده جنکې تیار شي سامان ولا بادشاه ورکو او ورځی وي او که پیسې درکوي سامان د بادشاه دی خو پیسې درکوي پیسې ستاسو دي ارزانه باندې خرڅوي. پیغلی جنکه تیار کړي خشته خوبصورته خشته جامع او تواچولې ویخته میخته سټایل وغیرہ ولا برابر کړل او په بنی اسرائیلو کې وردن نشي سامان یې خرڅو. دې لپاره چې د هغوی ځان ته رامایل کړي. موسی علیہ السلام خبر شوی دا ګورې غم جوړ نه کې دا ښځې پرې نه دی خو ښځې خو را دننه شوې وې په سوونو جنکې دي په لارو کوڅو کې ګرځي څوک یو شی خرڅوي څوک بل خرڅوي او دې زمانه کې هم دا شی شته که نشته. دا ګورې هغه طریقه را روانه ده د امریکې او د برطانیې او د کافرو دا یو سازش دی. اوس هم دا جنکې په دې لارو کوڅو بازارونو کې ګرځي او دا سامانونه خرڅوي. څوک شیمپوان خرڅوي څوک صابون خرڅوي څوک در باندې چای خرڅوي څوک در باندې چینی خرڅوي څوک پنسلې خرڅوي څوک پینونه خرڅوي او ځانونه یې جوړ کړي او جامه خشته کړي او جامه ټیپ جامه او سر تور کړي او څوک په کوڅو کې دننه ګرځه څوک بازارونو کې ګرځه. دا څه دپاره د کمپنۍ مشهورتیا کوو چې صابون مشهور شي صابون د کمپنۍ مشهورتیا کوو د شیمپو د کمپنۍ مشهورتیا کوو د تیلو د کمپنۍ مشهورتیا کوو. دا د کمپنۍ مشهورتیا نه کوي مسلمان کشر کل بے غیرته کوي. هغه شی دی که نه وګورئ لغوندې هغه طریقه ده چې کومه طریقه بلعام د موسی علیہ السلام د قوم خلاف هغه خپل قوم ته وخوله هغه طریقه روانه ده. لارو کوڅو کې جنکې ګرځه ولې الکان دي ورته به ګوري چې ځان دې جوړ که تا ته بالک ولې نه ګوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله اکبر څه ښکلی پیغمبر دی. په خدای باندې قسم سړی حیران شي. ساجب الفاظ فرمایي وی ښه ده چې د کور نه بار وځي د کور نه بار شیطان سکل کوي دا ښځه د خلکو په نظر کې ډولې کوي که بدرنګه ښځه ولې نی د ډیران د غورځولو ښځه ولې نی خو شیطان څه چل کوي
استشرف لها الشیطان، شیطان کوشش کوي چې خلق دې ته وګوري په توجه په غور باندې. دې وجه نه چې د ښځه د کوره باروزي په غټ پړونې او غټ څادر کې دې ځان پټ کړي، هغه دې نه ورته ګوري، یو ورته ګوري، بل ورته ګوري، بل ورته ګوري، بل ورته ګوري. د نظر او د سترګو ګناه شوه که نه شي؟ دوی غم جوړ په لارو کوڅو کې هلکان ناست. ولې ظلم کوئ ظالمانو؟ خور نه لري خپله، لور نه لري خپله، مور نه لري خپله، تربور خپله نه لري، ولې ظلم کوئ؟ سکول نه ماشومانې چوټي شي، وړې وړې ماشومانې لارو کوڅو کې خلک ناستې ورته ګوري. څه چل دی وکړه؟ اړو دې قتل نو څه کوپر دی وکړه؟ هیرونو یو مثال در کوم، د مټیو دکان دی او ښه مزېدار دا مټۍ پکې خشته خشته پراته دي، هغه سپینې پاڼې پې لګولي او دا ګلاب جامن او دا رسګله او بل او بل ښه خشته په شیشو کې بند، او یو سړی بار نه ورته نیغ نیغ ګوري، څه فایده ورته میلاویږي؟ دکاندار به وتي خدای دې بېخو باسه که اخلې خو راشه واله، که دې څه زما دکان مخې ته وړه خدای دې بېخو باسه. که دې ګوري په دې کتو اسم نه کېږي تر څو چې دې راشي دکاندار نه یو شی واخلي مټه یو خولې ته یې واچوي. نو دقه رنګې تا ته شیطان دا زنانه متزینه کړه، خشته کړه، تښکلې کړه او ته د بار نه ورته ګورې، نو خو همدغه مټیو دکان کتو مثال شو که نه؟ ستا پیسه څه چل دی وکړه؟ څه توره دې وکړه بغیر د ګناه نه؟ څه توره پکې شته؟ عزم نشته. د په یو بوتل دې تا لاس کې نیولی دی خو خولې له دې چې ساس کې نه راځي او بوتل کې دننه پی پراته دی او ته ورته نیغ نیغ ګورې، څه فایده درته میلاویږي بې د غم نه؟ هلکه دې سره غم زیاتېږي. او دا پی به کله سکم؟ دا به کله د ما مرۍ ته دا پی رسي؟ شملې به تې کله وکم؟ ماسته به تې کله وکم؟ او چې ورته ګورې نه دا غم به دې نه وي. دا مټیو دکان ته چې مخامخ ولاړې غم به دې یرکه پیسې وې 1 کیلو خو به مې ته وړو، بچو به هم خوړلی ما به هم خوړلی، او چې نه ګورې دې غم نه به خلاص دی. نو دا قتل خو غم جوړوي، دا خو شیطان سړی نورم بربادوي. دا هغه شعر دا انجیوز والا جنکې کوڅو کوڅو کې ګرځي او سیبا بڑے والی بڑے، نن سبا خزو بڑے والی خپکے گئے ما نرے نرے پینسی وی دا سخات تک کے تور سخاخ پہ دا کرا چیلی خکاری سپے بے خریو دی دا 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 کمی دا پرتوک اغون دی لا سنگا دا پر اخپے وردن نکی دا پینسا لا سنگا پدے نا پوئیگو. دا ولی ظلم کئی خلق، دا ولی زان سر زیادے کے خدا حیادار اغدا چی دا پا پردہ کے کور کے کی دا خو ظلم د خپل اولاد سره، ښځې سره ظلم کې ته د خور سره ظلم کې، د مور سره ظلم کې، زیاتې ورسره ولې کې زمارونو. نو دا د انجیوز والا جنکې په دا کوڅو کې ګرځي بازارونو کې، دې دپاره خسړو له دعوت ورکوي د ګناه، هغې ځان ته رامایل کوي چې لکه نور څه نه د ګناه نظر خو به وشي که نه، او چې دا نظر د ګناه راغی د انسان نه د ایمان او د هغه د اسلام هغه غیرت بیا وځي ختم شي. مسلمان چې کافر وای په دقه به وای، په بل طریقې نشي والی. دی چې بې غیرته شو دنه د الله امداد پورته شو. نو بلعم هغه خپل قوم ته دا چلو خو جنکې تیار کړو دا بني اسرائیلو کې وردن نه کړی، وردن نه کړی موسی علیه السلام دعوت چې دا تاسو ظالمانو ونه کې ګورې داسې دا جنکې منې کې دا وشړې دینه سودا وانلې دا پرېږده د خپلو ځایونو ته. لیکن بعض هلکان خو وي د نظر ګناه خوشته، د سترګو ګناه خوشته، د غوږ خوشته، بعض هلکانو هغه جنکوړو څه ټونګې مونګې ورکړئ. الله څه چلو کو وبا خدای په بني اسرائیلو راوسته، په یو ورځ 80,000 کسان ترې مړه شو، یو ورځ سره 80,000 کسان مړه شو. او موسی علیه السلام خدای ته په سجده پرېوت چې یا الله بنده که دا وبا د بعض هلکانو د وجې نه زما ټول قوم تباه او برباد شو. دا د څه د وجې نه؟ دا د نظر د ګناه د وجې نه. لعن الله الناظر والمنظور الیه، رسول الله مبارک فرمایي زنویب چې څوک چاته په بد نظر ګوري په دې د خدای لعنتي، او که څوک ځان له داسې شکل جوړی، داسې جامه جوړی چې خلک دته په بد نظر وګوري، که سړی دی او که ښځه ده، په دغه د خدای لعنتي. رسول الله فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قرآن شریف کې دی که نه دی؟ مسلمانانو ته ووایه ای پیغمبره چې خپل نظرونه ښکته کړئ، مه ګورئ، حرام نظر مکوے. اور پسې راځي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، چې ښځو ته مو وایي چې خپل نظرونه ښکته کړئ، هلکانو ته مه ګورئ. سړي به ښځو ته نه ګوري، ښځې به سړو ته نه ګوري. دا ګناه ده، سخته ګناه ده. حضرت ابراهیم علیہ السلام چې کوم وخت نمرود اور ته غورځو، اور یې بل که
چل نه ورته ولا چې دې اور ته به دې غورځو څنګه هغه په میلونو لرې تاو کوي دې چې ور غورځو خو موږ به نږدې کېږو موږ خو دې ته نږدې کېدیم نه شو ابلیس د انسان په شکل کې راغی هغه د جهنم هغه مچوغڼې لیدې وې د جهنم ټالونه ورته وی داسې ټال جوړ کې او په دې ټال کې دا ابراهیم علیه السلام کېنوي او ټال له جوټه ورکې نو چې دا ټال خطې د جوټه اخري او د اور دې مینځ ته شي نو پړې به وشلوي نو دې به د اور مینځ ته وغورځي غټ ټال یې جوړ کړ ابراهیم علیه السلام یې پې د پاسه کېنو ټال نو چتي فرشتو نیولې نو چتی شیطان ورته وایي داسې وکړې جینکۍ راولې هغې له ډولونه ورکې چې ډول ډنګوي شپېلی ورکې چې ګډېږي ورته ډم ډولکي جوړ کې هغې مقصې وکړله دمې راوستې جینکۍ سرونه یې سرتور کړل بې حیایي شروع کړه او چې څنګه رالل ټال یې ګوتې یوړه ټال اوچت شو دا ولې فرشتو نیولې او چې دا مصیبت راغې سرتور در جینکۍ او بې حیایي راله او د خلکو سړو نظر پې پرېوت په دغه جینکو باندې او د هغې په هغه ډمتوب او سندرو خلکانو غوږونه کېښودل فرشتې د رحمت لاړې د ګناه نظر چې د شروع کو د ګناه اورېدل د شروع کړل د رحمت فرشتې لاړې ختمې شوې د هغې په ځای د قهر او د غضب فرشتې بیا راځي نظر ګناه ډېره خطرناکه ده توبه وباسئ په دا لارو کوڅو کې مه کښېنئ ښه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه ده صحابه کرام دی وسره حضور پاک مبارک یو ځل او فرمایل پلارو کې مه کښېنئ ایاکم والجلوس فی الطرقات پلارو کې مه کښېنئ صحابه سوي د الله رسول زمون خو د لارو د ناس د نخلاصي نشته مونږ کم ځای کښېنو خامخا به لار کې کښېنو په ډیپه کښېنو د دروازې مخې ته کښېنو خلک په لاره تېرېږي دا خو مونږ خلاصي نشته خامخا به کښېنو حضور پاک فرمایل ښه چې خلاصي هم نشته او لارو کې کښېنئ نو لارې له خپل حق ورکئ د الله رسول لارې حق څه دی وی یو حق یې دا دی چې څوک ځي سلام اچوي تاسو علیکم السلام ووایئ دویم حق یې څه دی یو غریب کمزوری دی پنډ دی ورسره ګېډې دی نشي وړی امداد ورسره وکړي دریم حق یې څه دی نظر ښکته کې مه ګورئ چاته دا د لارې حق شو نظرونه به نه اوچتوئ نظر ښکته کې مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دمشق جامع مسجد کې یو مؤذن بانګ به کو بانګ به بره په مناره کې کو او دغه د علاقه کې مسلمانان مو یهودیان مو اوس هم چې مناره کې څوک بانګ وایي اوچت نو ویلی شي چې خلک یې واوري او حی علی الصلاة او حی علی الفلاح دپاره چې په کوډګۍ کې څوک بره بانګ وایي نو مخ د کړکۍ نه یو خوا بل خوا ایستی شي شریعت کې شته داسې دې بابا او یا کاله شپېته کاله بانګونه ووي به ټول عمر به بانګ وي یو ځل یې بانګ وي حی علی الصلاة وي او بیا حی علی الفلاح وي د دې جومات د دې منارې سره خوا کې لاندې یو کور د یهودیانو سیدل دا خو شکر زمونږ ملک د مسلمانانو دی ورشه انډیا ته وګوره پکې یهود هم اوسېږي سیکان هم اوسېږي هندوان هم اوسېږي مسلمانان هم اوسېږي دغلته نه مسلمانانو جومات ته خوا د یهودیانو عبادت خانه را خوا ته د عیسایانو ده هغې طرف ته د سیکانو ده نو دمشق کې هغه وخت کې هم دغسې وه د جومات خوا کې د یهودي کور و چې دی وایي حی علی الفلاح ویې کتل د یو یهودي کور کې یو جینۍ و په هغې یې نظر پرېوت مؤذن بانګي کاکا نظر چې دی پرېوته نو فورا نظر اخوا کا حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وی دا لومبې نظر چې د اختیار نه کم بار جارته معاف دی لا تتبع النظرة النظر یو نظر پسې بل نظر مطابق کوه فإن لك الأولى دا لومبې نظر د تماف دی ګورې دویم د تماف نه دی خدا هم ګورې قصدن خل لومبې نه زمونږ دا خلک خطی په قصد لومبې نظر ګوري داسې نه یې وی لومبې نظر خو معاف دی لومبې چې کم ناف دی هغه چې د اختیار نه بار خیال دی نه په چا ور پرېوته او نظر پسې نظر بیا مه لګوه فورا مخبل طرف ته وه مخبل طرف ته وې اړولې وې او اعوذ بالله ویلې وې نو هغه نظر پسې بل نظر کا لاندې ګوري جینۍ ته وکتل او ګوري ور
بانګ نه خلاص کو پاغه روشندان سره ویزان کا نیغ نیغ جنې ته ګوري اجینه پس خیال شو چې وی قتل بابا دا پردو کورونو ته ولې ګوري دا نیک بخت اخوا بانګي کاکا وته وی چې یره جنې ری رمې خو خشو مې لیدل ګوره کنستر کو پسې د خلی ګنا شروع شو کنه شو او دا غوږ ګنا شروع شو کنه شو د نظر پسې د غوږ ګنا دغه خبرې اوري او بیا د خلی ګنا هم شروع شو ډیره مې خو خشو او ډیره زیاته مینه مې د در سره بابا خدای ته وګوره د خپل شکل ته وګوره او بوډا توپ ته وګوره د شپې تو یو نو لیدلې او ما ته وګوره سور لسو دیار لسو کالو دا تاسو کې زه استاد نو حسین اب کشره ما خدای ته وګوره ځان مشرمه او ما مشرمه او دی ماغه سي پستر ګړون شوی دی نه غوږ ته ګوري نه کنه جنې دا کار کو چې ګناه نه کو او تما سره واده وکا هغه نه کنیکشن لګولې چغي وای دا سوچ نه کوي چې همدا आवाज خوشلم کندي کې اورېدل کېږي ابو بابا ته سکه ته روغه کلی ونه نه بس نکاح کا نکاح خو جاز سمانه خو نه ده ته مسلمان او زه خو يهودان یم نو یې سبا خو نه ده مسلمان نکاح خو د يهودان سره کېږي اجنه وته سوي وی ټیک د ستا په مذهب کې خو د مسلمان نکاح د يهودان سره کېږي خو مال زما ضمیر د اجازه تر کې چې د يهودي نه ما سبب بل چاته په نکاح شي د خپل مذهبي ته نکاح کېږي مسلمان سره نکاح نه کو دا سه او کجنه چې که پیسې دی خوخی کور دی خوخی هغه زمانہ کې د مہر چې ستاسو شرطي ما ته وای خو مهرباني وکا ما سره وادو جنه پوښو چې سړی خو نه وړي بار بار ورته وای مهرباني بس جنه وی راشه یو شرط وته کېرا وی خبا بادا سه وکا چې نه مہر غواړم نه کور غواړم نه در نه بنگلا غواړم نه پیسې کالی جامع اسم نه غواړم یو شرط دا منظور کرا ده پوس نه خزیمه زو نکاح ده سره تړم ده نه پلار سره سلا کوم نه رور سره کوم نه مور سره کوم اوس د سره نکاح تړم ده نن نه خزیم راځه څه شرط شابه زره وایا ادا ده چې يهودي کېږي وا اسلام باندې پرې دی اسلام پرې دا يهودي شرازه اوس نه خزیم ته جنې دا خو ډېر خطرناک شرط ما خو شپې یا کاله بانګونه ویلې منځونه می کړی دي او تهجد او روزي می کړی دي دار سپریدم لو کم پاوبو نراسه نه کېږي قبل څه شرطي راتوایا ار شرط دی منم خدا مهرباني وکړه شرط پریدا يهودان او ته وی چې کدا شرط باندې خکني کوزيګا ما ته خو ما ګورم خیر دی وتکلک شو خوان دیونه چې خوان دیونه کوم دا یو شرط یم دا شرط وی ټینګه په ویاو وی خا اسلام ایمان می پرې خو يهودي شوم درله دا د څه ګناه وا دسترو ورپسې د څه ګناه شروع شو دا غوږ ورپسې د څه ګناه شروع شو د جبه ورپسې کفر لاړ کفر شو کفر دغه دسترګي ګناه نه کفر ته خبر لاړه او خوشاله دی بابا چې دایره بغیر مہر نه په یو پټي ټکی را تخزه ملو شو داغه پوړې نه را کوزي د خپل خو دلان دی را پریوت سردلان دی راغی دا سټه لاندې شو په د پاتې شو مردار شو مړ شو جنه پاتش نبی علیہ السلام فرمایي ډیر کرتا د یو انسان او د جنت په میانس کې یو لش مزلی د جنت په دوزخ ته ورځيږي ادا سړی شو حضور پاک مبارک رښتیا و غني دغه مرګ مقدر او لازمن خپخ ویدا او بانګي ویلو کدا ګناه د سترګو نه وکړي او دی خجته نو کتلې او توبه استوي او ایمان نه به پرېخم دغه مرګ مقرر ودین نه نورې دلا نو کم خاطر جنت صدقه چې بانګ یو سړی وي او خلق منزل راو بلی دینه بهترین عمل بل نشتا خلق منزل را بلی او بانګ وي او داغه نه پس مړ کېده شهید با او جنت تبته لیکن دسترګو نظر پر لپسې کا د غوږ نظر شو د جبه نظر شو بیا ور پسې لال کوپر شو دومره خطرناک شی دی نظر خدای دې دسترګو د غوږ د نظر نه وسات نن سبا الکانو سره موبایل موبایلو کې تصویر دا سترګو نه ګوزینا جنکو سره موبایل دی په کې تصویر دا زینا ده سترګو تصویر والا موبایل تصویر تا ګوره اخباری تصویر تا ګوره د رساله تصویر تا ګوره او ته پاغه خپل خواهش ته وای چې شابه ګوره وتا او د ګنا نظر کې دا ټول جرم دی نه تصویر قاسم ګنا ده او بیا د الک کې جنایت تصویر ته ګوري
او جنې د هلک تصویر ته ګوري، زنا شوه، زنا خطرناکه زنا ده، لعنت ته خدای پې ورېږي. ګناه کبیره ده، وړه ګناه هم نه ده، غټه ګناه ده. نو د سترګو او د غوږ د دې دواړو ګناهونو نه کوشش کوي مسلمانان ورونو چې ځان وساتي. په دې غوږ څه واوره؟ قرآن واوره، تلاوت پې واوره، ذکر پې واوره، بانګ پې واوره. چې کم انسان لیونی وي لیونی وی په دې غوږ کې ولا بانګ ووایه. که کم انسان داسې دی چې هغه نیم پاگل دی وی په دې غوږ کې ولا بانګ ووایه. که کم انسان ناپویه دی، سبق مې نه یادېږي، دماغ مې کمزور دی، په دې غوږ کې ولا بانګ ووایه. ور په غوږ څونه فایده حاصلېږي. او چې کوم ماشوم را کوټې پیدا شي څه چل وسره خلک کوي، په دا اخیر وخت کې ولا بانګ وي، په دا غوږ کې ورته اقامت کوي. دا ماشوم خو دغه وخت کې پوهېږي نه، لیکن په دا غوږ ولا د الله دا نوم وردن نه کوي. دا د غوږ فایده شوه. قرآن واوره، تاله نه درځي قرآن، یو حافظ یو قاري صاحب ته واجي د قرآن شریف لږ تلاوت وکړه چې زه واورم. هلته بانګ ویلې کېږي، فورا ورته متوجه شه چې بانګ وایي، راډیو دې بند کا، خبرې دې بند کا. یو ناشنا واقع دې پور را یاده شو. د رمضان میاشت یو جنې ټي وي ته ناسته ده، ټي وي ګوري، میلمانه را روان دي، مور دي جنې له آواز ورکړه بچې دا ټي وي دې بند کا. او میلمانه را روان دي، روژه ماتي به مونږ سره ډوډۍ به مونږ سره راشه، ما سره لغونې کار وکړه. نه مورې ما ته چغې مه وه، یو پروګرام دی هغه ګورم. بچې پروګرامونه دې پرېږده، میلمانه راځي، کټوی پخول غواړي. مور دې مار آواز ورکوي، لور ورته وایي چې نه ما مه تنګوه، زما یو پروګرام دی هغه ګورم. چې مور کله تنګه کړه ټي وي اوچت کړه او بره کوټې ته لاړه، هلته یې دنده ټي وي ولګو. مور بیا وروخته چې یې لورې بانګ وایي د خدای الله اکبر وایي، زه ډوډۍ را سره نه پخې، هغه روژه ماتې ما تیار کړه، هغه پخلی ما وکړه، میلمانه م رالل، خو ته مهرباني وکړه دا باجه دې بنده که بانګ وایي. د خدای نوم اخیستلی کېږي، خدای ته وګوره. کوی دي بانګونه، اخوا چې د ما پروګرام خرابېږي، اخوا چې بیا ما ته چغې مه وه. زه پروګرام ګورم، فلم سینما ګورم، ما ته چغې وایي دره نه بره راوختم او ته را پسې بره راځي. بانګونه دې وایي بانګ څه ته وایي؟ خدای پاکه راکوز شو، بیا واپسې وخته چې بچې هغه روژه خو دې ما ته که راشه که نه، میلمنو سره کېله نوړی ډوډۍ خو روژه خو دې ما ته که. آواز نه ورکوي، ورته ور ډبولې شروع کړل، ور ورته ډبوي چې ور لرې که نیکبخت دلته مې دله ډوډۍ راوړه، یو نوړی وخوره، یو کجوره پې کړه، روژه خو ما ته که په شړق دې ولګي ستا هغه دور آواز نه ورکوي. روژه ما ته کو پسې راغله چې جنۍ خو دننه ده، اوس چغې او توام چغه هم نه راکوي، اواز هم نه راکوي. دا څنګه ټي وي دي؟ او ټي وي لګیا دی، غږېږي، د کوټې نه ټي وي اواز راځي، نه دی اواز نه راځي. رونه ورپسې راوختل، پلار راوخت، اواز نه ورکوي. شک یې پیدا شو چې دروازې ورپسې ماته کړه، ویې کتل جنۍ په فرش لاندې مړه پرته ده، ټي وي غږېږي، لګیا دی، سندره فلم شروع دی، جنۍ په فرش مړه پرته ده. ګوره جون ته ګوره، که دا ټي وي وختي بند کړی دی او دا راغلی و د بانګ احترام یې کړو چې ښه مورې او توبه، زه ګناه خو کومه، خو دا بانګ یې ووایي نو دې دپاره ټي وي بندوم. او دې بانګ سره یې دغسې ویلي وی الله اکبر الله اکبر. بانګ چې وایي نو بانګ سره به هغه الفاظ وی او روجه ماته کړې په محبت او په مینه، نو ممکن ده چې د خدای د نوم په اغېشتو کې دې سوتی وي، ځکه دغه ټیم د هغې مقرر و. هغه سې ونه کړله، سات یې ووته، چې سې ووته هغې راځي راوچتوي، راوچتېږي نه، وجود نه اوچتېږي. خلق جمع دي زور ورکوي ځمکې نه، وجود نه اوچتېږي. خدایه داسې چلو شو، دا خو داسې نه لکه ټینک چې اوچتی، دا خو نه اوچتېږي. یو انسان و هغه ټي وي لاسې ګوتې یوړی، هغه ټي وي مردار خو دې دی نه خواب، ته د ټي وي د لاسه دا نقصان دی. خو چې هغه یو کس ټي وي اوچت که، دې خوا له دې وجود اوچت شو. وایي دا خو چې ټي وي اوچته وجود یې اوچتېږي، ټي وي چې ښکته پروت وي وجود یې نه اوچتېږي. دی راکوزول او ټي وي مو سر راوچت راکوز. ټي وي چې به یې کېښود وجود به یې دروند شو، چا اوچتولی نه شوه. او چې ټي وي به یو کس اوچت که نو دا به راکوز یې کړه، راکوز یې کړه، ټي وي مو سر راکوز که. اوس یې غسل لوړي بیا نه وجود نه اوچتېږي، په زور یې اوچتوي نه اوچتېږي. هلکه وایي داسې چل دی دا ټي وي ورسره اوچتوی، ټي وي ورسره اوچت که نو دې وجود اوچت شو، غسل یې ورک. بیا جنازه وله اوچتوي، جنازه نه اوچتېږي، وی چل هم په دا ټي وي کې دی. په دې سره مینه وه،
ټي وي ولا جنازه کې دا سر ته کېښود او جنازه اوچته کړه مقبرې ته یې روانه کړه ټي وي سره مقبرې ته لاړه هلته یې ټي وي لرې که بیا کټ نه اوچتېږي چې قبر ته دفن شي زور لګوي سړي کټ نه اوچتېږي وی به داسې وکړې ټي وي سره مینه محبت دا ورسره په دا لحد کې خښ کې دی د دنیا سزا شوه خدای خبر چې د آخر به څه سزا وي زما رونو دا د نظر ګناه ده هلکان او جینکې ګډوډ سینما ته ناستي ټي وي ته ناستي فلم ته ناستي هلکان پردو جینکو ته ګورو جینکې پردو هلکانو ته ګوري حیا بالکل ختم شو خدای دې مونږ کې حیا پیدا کړي نور کله به ځه چا به ګناه کوله هلک د پلار نه او د مور نه پټه به یې کوله یا لور یا زوی به کوله پټه به یې کوله اوس یو ځای ناستي یو سوداګر چرته په سفر ته د عبرت خبره ده هغه سره وینځه وه هغه وینځه خشته وه خوبصورته وه خرڅوله خو یې نه چې دا خو زما وینځه ده ځان سره یې بوتلیم نه شوه پیارېده چې په سفر کې څه فتنه جوړه نه شي په دې کلي کې یو نیک انسان ویده دا نیک انسان دی هغه سره به امانت کېده او وینځه یې بوتله هغه نیک انسان ته وي دا مې تاسو کر امانت راوسته او زه تجارت په سفر ځم چې راشم بیا به راکړي هلکه مونږ سره دا ویزه مه پرېږده مونږ په فتنه کې مه مبتلا کوه زما زامن دي او بچي مې دي وی چې نه بس کوم خوا بوځم خرڅو مې نه لکېږي مې نه او په سفر یې بوتلې نه شم پیرېږم اوس تا راته نیک سړی ښکاره شوې بس تا کره به خدمت کوي تر څو چې زه نه یم راغلی دا نیک سړی چې ته یو ځل کور ته راننوت په دې ویندې نظر ولګېد ګناه نظر یې پې ولګېد دا خو نیکان نیکو فوراً یې توبه ویسته الله ته چې خدایه ما نه خو غلطي وشو نور مې نه لاس وروړی دی نه مې څه بل څه ګناه وکړه خو خدای دا مې م غټ جرم وکړو چې دی پردی وینځې ته مې په بد نظر وکتل د دې یو پیر صاحب و نیکه غلله وی دقسې مې یو وینځه وه چې را سره امانت یې ښودې وه او ما ورته په بد نظر وکتل او زه په ځان پوهېږم چې د الله تعالی زما په زړه کې کوم هغه مینه محبت او کم د عبادت شوق هغه مې لاړ برباد شو دې نظر سره رانار څه لاړل وی داسې وکړه پلانکي کلي ته به لاړ شي هلته یو پلانکي نوم یې دی او هغه به د دعا وغواړي نو الله به راته را ګناه معاف کړي ډېره ښه ده دې لاړ هغه کلي ته او د خپل استاد چې ورته کوم سړی خولو د هغه تپوس یې وکړه وی دا نمونه نیک سړی بزرګ پیر شته خلکو وی نه پیر خو په دې نوم نشته یو دی تپوس کوي بل تپوس کوي وی پیر نشته په دې نوم نیک سړی او دلته کې یو د شراب خانه کې یو هلک دی او بدعمله غوندې دی په دې نوم هغه شته نه زه خو راغلی یم چې دوا به راته وکړي نه په بدعمله څه کوم او شراب خانې بازار کې څه کوم واپس راغی خپل استاد ته وایي صاحب چې تا چاله لېږلي هغه سړی خو ما ونه موند او چې تا کوم نوم وښو نو په هغه نوم یو کس وی شته خو د شراب خانې او د ډمبازۍ بازار کې پروت دیره دی وی ومغله ورشه دعا درته وکړي چې دی ورغی د خو پټکې په سر و جامې اوږدې دي خلک هم ورته ګوري چې دا ملا صاحب په دا شراب خانې په دا بازار کې څه کوي د بدعملۍ دې بازار کې څه کوي چې ورغی هغه تپوس یې وکړه په هغه کور وردن نه شو هغه هلک ته چې ورغی یو نوجوان هلک ناست و ستا پلانکي نوم دی یو خوا کې ورسره یو جینۍ ناسته وه ورسره یو بل هلک ناست دی او د شرابو یو لوښی ورسره پروت دی شرابو خپل مخصوص لوښي وي دی لا بدګمانه شو چې دا څه په مصیبت وړېدم دا چاله زه رالمه دته زه دوا وکړم او که دی به ما ته دوا کوي یراسې م راغلی م راشه خپل حل ورته ووایه وایي زه جي پلانکي را لېږلی م او دغسې ما نه د نظر یو ګناه شوې ده د نظر غلطي رانه شوې ده او تاله راغلی م ته مهرباني وکړه ما ته دعا وکړه چې ګناه ما ته الله معاف کړي توبه خو دې استې ده که نه وی یو توبه مې استې ده وایي چې توبه دې ویسته الله به درته معافي وکړي اوس هم تاسو ته مې که چا د نظر د غوږ ګناه کړی وي مایوسه کېږي دی نه د الله په حضور کې د توبه وباسي یو 2 رکعاته صلات توبه دې وکړي نفل او د هغې نه پس دې توبه وباسي چې یا الله که ما په غوږ یا په سترګو داسې ګناه کړي خدای تې راته معاف کړي د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي وی دا الله به راسره ښه شي یاره وایي د تا له خو هغه خپل استاد را لېږلی ما خو دا ته د دغه د بازار کې ناستې د شراب خانې او د دې بدعملۍ او دا جینۍ در سره ناسته ده او دا زنانه
او دا لک تر سره ناست دی او دا شراب درته پراته دي، هغه وی دا زنانه چې دا د ما مور ده، دا پردی نه ده، او دا لک چې تا ولید دا مې زوی دی، او دا چې ته کوم بوتل ما سره نه دی کې شراب نه دی، ګیلاسي کې راوړ وي دا پی دی. سړی خو څه ناڅه پوه شو چې یاره څه بدګماني خو مې ختمه شوه. نو ته دلته څه له دیری؟ ها رښتیا ده ورته خپل الله نه دی ویلی، ده ورته لا ال نه دی ویل چې مانه دا ګناه شوې ده. ده وی چې راځه زما په دې سړي نه به زه دعا غواړم که زه به ورته کوم. نو دا تپوسونه یې ترې شروع کړو، دلته څه له اوسېږې، دلته څه له اوسېږې، دلته څه کې. نو هغه ورته وایي په جواب کې سړی وی دلته ځکه اوسېږم د شرابخانې په دې بازار کې چې که چېرته داسې بار دی رومه نو بیا به خلکو وینځې را سره امانت کې ایښودې نو زما به پیچق پیدا کېده، دلته ځکه دیری یم. او سړی خو واقعي نیک سړی دی او د کشف خاوند دی، د کرامت خاوند دی. وی حضرت دا ګناه ما نه شوې ده واقعي، او تا له راغلي ما ته دعا وکړه. دا مې دې پورې وی چې د هغه ځای نه چې کوم دی د نظر تهمتي تهمت د هغې نه هم ځان ساته. د دې وجې نه زموږ علما کرام لیکي او زموږ د طالبان پې پوه دي چې د حرامو مقدمه هم حراموي او د نیکۍ د ثواب مقدمه هغه هم ثوابي. نو که یو سړی یو نظر وکړي په دې خیال یو امرد انسان ته امرد چې د کم الګیره نی راغلی په غلط نظر، نو دا هم خطرناکه ګناه ده. جینۍ ته نظر کول او غوږ کې ښودل چې یاره زه دا ګانه واورم. په موبایل کې نن سبا خلکو دا څیزونه بند کړي دي که نه. مخکې ورځو کې یو ځای کې لمونځ کو، زه مخکې ولاړم په مازه کې دننه صحبه داسې ټنګار شروع شو که نه، اوهو خدای پاکه، او بیا بندېدم نه، ټوله توجه د مونږ د هغه خلکو هم ګډه وډه شوه، زمونږ هم ګډه وډه شوه. څه ناشنا لوبه وه، سندره وه. خدای دا چا دا دومره ظالم څوک دی؟ هلکه دا ولې د رنګ ټون چې لګی نو د هغې په ځای باندې چې تا بل څه ټکې ولګوه، ته ګانه ولې لګې؟ ډېر خلک په دې موبایلو کې سندرو آواز کېږي، داسې ده که نه ده؟ چې سلام هم وګرځو، ما دعا کوله د بدقسمتۍ نه د هغه سړي هغه موبایل بیا ټنګار شروع کړه، هغه ګانه بیا شروع شوه. چې شروع شوه چې ما ورته وکړه یو بوډا سپین ګیری و، بوډا سپین ګیری و، ته یقین کوه لاسونه یې رپېدل، هغه جیب نه هغه دغه راوویسته و، هغه دغه یم هغه موبایل یم لکه د مړس په پنجره کې بند کړی و، خلطه کې بند کړی و. کله به تار یو خوا راښ کو، کله بل خوا، هیبت هم په غریب راغی، کله به بل خوا راښ، کله بل خوا. خلکو مو ورته وکتل چې یا بابا یا د خدای نیک بخته د قبر په غاړه ولاړې دا او یو اتیو سلو کالو نه عمر به زیات و غالبا، دا ته څه کې؟ دا د غوږ ګناه ده. په دې څه سندره دې واورېده او یا دې ونرېده په دې څه؟ نو بعضې څیز کې تا ته څه فایده نه میلاویږي، ګناه دې کېږي. دغه ګناه نه ځان ساته. نو د نظر ګناه او دارنګې د غوږ ګناه دا دواړه ډېر خطرناک جرم دی، د دې نه ځان ساتئ. او دا بیا نورې خطرناکې ګناه ته مفضي کېږي او غلطې ګناه ته رسېږي، د دې نه ځان ساتل پکار دی. او د غوږ ګوره ډاکټر له چې زنانه بوځی الاول کوشش کوي چې زنانه ډاکټر زنانه ته وښایي، خو که چېرته نه پیښیږي یا د علاج ډاکټره ښځه نشي کولی، ډاکټر سړی هم بوتلی شي، بیا خو کوشش وکړه چې په پرده کې سړی دې ورسره لاړ شي، خپل په پرده کې ځان په پرده کې کړي او هغه ډاکټر ته وښایي. او ډاکټر له هم پکار دی چې دې علاج کوي د زنانه مثال په طور د ضرورت په وخت کې داسې نظر دې ورته کوي لکه د خپل خور په شان دی. کوشش ته دا کوي چې مخ ته وله نظر ونه کړي یا اندامونو ته وله نظر ونه کړي، نظر دې ښکته کړي. دا دیني مسایل دي. دا ټنګه ټونګه اورېدل او ټي وي ته ناسته او په موبایل باندې فلمونه کتل او په کمپیوټر باندې فلمونه کتل او پردو جنکو ته کتل، دا سخت جرم دی. یا په اخباراتو کې بعضې وخت کې غلط تصویرونه راځي، ګنده تصویرونه راځي، هغې ته کتل. او یا بعضې خلکو په خپلو کورونو کې ځان له تصویرونه اویزان کړي، د ډمانو تصویرونه او ډمو تصویرونه، دې کې څه فایده راله تاویزان